وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جابر بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنها عبدا فخير النبي صلى الله عليه وسلم او دا عبد آزاد شو دا وین دا آزاد شو نو پدې د ټول علماء اتفاق کړي د خيار د خپل عبد خامن سره پاتې کېږي هم او کو نه پاتې کېږي هم او کدا وین دا د حر په نکاح کې دا یا د عبد نکاح کې او عبد مخکې مرشوي او دا وین د اوس حر رشوا آیا دې د خيار ستو کې نشتا وای مثلا سو خيار ولا نشتا دلیل یې سو یاد لرئ دلیل داو چې کوم وخت کې خاون عبد یو دا حر رشدي العاد کفاره مخکې مثلا دې او چې کوم وخت کې دا حر رشي او خاون دې حر اسعار ولا نشتا نو خيار نشتا او زموږ د امام شیخ رحمت الله علیه په دې صورت کې مولا خيار او من سوای او وایو خبر نشته دا خو عام هغه چاله چې نوې یو حره ورکې یو عبد دا خو پکې دا په نکاح اس به ور پکې نه جوړي اوس یو حره یو عبد د په نکاح ورکې یا عبد سره نکاح کې نو آر جوړي خو پکې نه خو بقا ده ابتداء خو نه ما د طویل او د یادوما زیادت نه مې یاد لري او ما وی چې لا طلاق الأبد سنتان وعدتها عدتان لكي حالتنا وينزل حالتنا رجل لنا وينزل حرنا خاون كأبد كحرنا تدريب طلاق مالك او كخد أمدا او كخاون حرنا كأبد نسو مالك دي تدو نمح كي خاون تدو طلاق مالك وقصد سوشو تدريب تزيادت من بدن ملكنا بیا دې کې دوه روایت یو دې کې راځي چې او عبدها عبد زوجها عبد او بل دې کې راځي چې زوجها حر ماذا تسوي ما دا حر مثبت دي او قانون دا چې نافي او مثبت په منځ کې تعارض راشي نو ترجیح مثبت ته ملایي او کله چې دوه مثبت دي هغه عبدیت ثابت دی او دا حریت ثابت دی نو دې جواب یې مرته کړو به مثبت څه دا وایي یو امر عارض ثابت دی نو په دې خدای ټول خلق اتفاق او چې موږ د مخکې عبد روان دي آیا دا حریت عارض شوی دی او کنه دی چې یو سړی وي پاک دی بل وي نجس دی په چا راوي دی واره نجس والا هغه ټول حال د ګوري د بس لیدلې د کوي نجس دی چې څوک عبد هغه ټول حال د ګوري او چې څوک حر د بس لیدلې وي خلاص شو خبره نو پکې دی شوی دا او راویان ټول ثقات دي كان زوج بريرة عبدا وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها دا ولو كان حرا دا قولي دا عائشة الدقيق قول لنخا دا عروة قول لي دلیل بسره نسائی ابو داود کے تصریح دا گوڑی کا دا سروے گورما کتلے دی نسائی ابو داود کے تصریح قال عروة ولو كان حرا لم يخيرها قال عروة ابو داود کشتا او تاثر اشتدوانا کنا او منصائب قال عروة ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنها حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوي مرسل دي كمرسل شوتينگ دي بخاری کی مدد ہوئی دار عائشہ صدیقہ نے نقل کی او موصول منقول سند دیوان طویل بخاری کی مدد ترمذی کرا روان ورن مثل حدیث ہے وہ حنا دیم ابو معاویہ دیم احمد بل ابراہیم نے ہے اسفل عائشہ یاد رکھو خبر شاہ مولانا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنها عبدا وروى عن عبد ما تدبير درتاو کہا قال رأيت زوج بريرة رضي الله تعالى عنها عائشہ نے عروہ نقل گئی نو سوئی عبد بھائی عائشہ نے اسود نقل گئی سوئی
وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامه تحت الحكم فاعتقد فلا خيار لها حالة تكون نافذة فإنما يكون لها الخيار إذا اعتقد وكان تحت عبد وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنه قال كان زوج بريدة رضي الله تعالى عنها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قصة بريدة رضي الله تعالى عنها قال الأسود وكان زوجها حرا والعمر على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين وبعضهم وقول سفيان الثوري وعن الكوفيين وبه قال حدثنا عن هذا قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أيوب وقتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن زوج بريدة كان عبدا أسودا لبني والله لكأني في ترب المدينة وإن دموعه لتسيل على نفعه يترضى لتختار رسول الله مبارك عائشة بتوقع لكنا حب مغيث تبريري سرطوغ تبريري مغيث اور رسول الله مبارک را مبتلا بسفارش کے حکم کے بسفارش کو ملا حاجت علی کے ہمارا جو طویل کدا قاعدہ اکثریت کلیہ لا الحب من جانبين وقلو دلتامتي او مجنون او پرهرا کے سارے پڑھنے دے ماتا شویلا ہاں وسعيد بن ابي عروبه وسعيد بن مهران وابن ابي النضر لو ما جاء من الولد للفراش درې قسم فراش دی یو فراش قویه دی هغه فراش د زوجې سره دی فراش یا سره دی زوجه په تزوج صحیحه به د علم ثابت دی هغه فراش او هغه په انکار نه ختميږي په لعان ختميږي او یو فراش متوسطه دی هغه د ام ولدین دی بچی ته پیدا دی د خپل وینځ او جمع وسره کړی د ام ولدانه دا به د علم ثابت ده ويا الله په انکار ختميږي چې وایي دا بچی زمانه نه او دغه بیا لعان نشته ما ویلو دا یو فراش ضعیفه دی چې پردې وینځ سره دا په نکاح کې یو جمع وسره کړی تو شو لکه درې نو په دې دریو کې بچی د فراش دی ورسره د خپل خزینه پیدا دی نو که چا پیداو که چې دا لکه چا داو که چې دا خو زمانه دی د العاهر الحجاب د زوی استدعوی ضرورت نشته ضرورت نشته دنیا ته پته دنیا ته پته چې دې بچی دی نه قاضي ته ضرورت شته چې دې گواهان یا خدای کوي قاضي ته ضرورت نشته چې گواهان په دې زوی نو ولا قسم ته چې دوه قسم نه بل ډول ټول شي او چې چا دعوه کړې ده العاهر الحجاب کوئی شي په دویم څه شي دی د خپل ام ولدی بچی دی او په چا په دعوه وکړه چې د خپل وینځ نه پیدا دی چې دا خو زما ده ايش د بيدعوي د پنسب کې دعوه کې هغه ته دعوه وایي په مال کې چې هغه ته دعوه وایي پنسب کې چې هغه ته څه وایي دعوه ده فرق ضرورت نشته دې خبره کې دې قاضي نه کړ او بینه پدا کافر کې دې خپل امین او فراش ضعیفه چې پردې وینځي او دې وایي چې دا زما خزاله او زما ته بچي پیدا او بل چا پیدا وکړي چې زما دې زما ته په پیدا دي نو دې باندې گواهان پیدا کوي دا د پلان کې وینځه او دا زما د نکاح گواهان دي چې زما نکاح اله به دوی کې نه پېښه په خبره اړوم په دواړو صورتونو کې چې فراشه او یو متوسطه دي د دعوی هیڅ ضرورت نشته او په درېمه کې د دعوی ضرورت نشته اړوم ته ولې فراشه قویه وای هغه ختميږي نه بغیر د لعان او دا دویم بغیر د لعان نه هم ختمېږي څه شي کاږي دا مخکې لاړ شوه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا للعاهر الحجاب کې هم تفصیل کړیو کنه چې مې څوک په دې نه ساري دې لکه دا خبر الله تعالی ها عن سعيد بن مسيب دا عمر په مستند احمد کې دا عمر په مستند احمد کې دا عثمان په مستند احمد کې دا عائشہ په بخاری کې
دا ابو امامه مستد احمد کے، عمرو ابن خارجہ پہ ابن ماجہ کے، عبداللہ ابن عمر ابو داود کے، براء ابن عازب او زید ابن ارقم طبرانی موجب کبیر کے زور بسیشا. ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله وقت عنه صرف سعيد وسيبه ابو سلمة رائها والعمل على هذا عند اهل العلم اجمال علماء ده. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله والدستوائي عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو الزبير انتر شویدی عن جابر رأى رسول الله مبارك كل يوم خلا وداخل فورا فزينب فقضى حاجته وخرج فورا يريد وقال ان المرأة اذا اقبلت في سورة الشيطان سورة الشيطان وسوسات شيء سچ شیطان بندہ گناہ تمائل کی نو خدم بندہ گناہ تمائل کی دوارا داعی الشر یا صورت کا شیطان ہم دا قمانے ٹکتا فیدا را احدکم امرأة فعجبت فلیأتی اللہ ولی بی بی للعرشا ولی فإن معها مثل الذي معها دوارا یوشید سفرق دی پائی اس مولانا سب کتوے جدا ولی نو حیجان دا شہوت غیر اختیاری هذا ما نعطيك هيجان ده شهوة غير اختياري ده وجد كمال رجوليتنا منافذ عصبة سرنا دي سمعوا بينا نعطيك هيجان ده شهوة غير اختياري وايا سرنا كمال ده رجوليتنا رجول الكامل منافذ ده عصبة سرنا دي إدامة ده نظر او سوچونه کول منافی د عصمت سره دی او پیغمبر په دغه حل وسته او هم ته چالو نو غیر اختیاری که بنده نظر لګي او غیر اختیاری شهوت راشي ایجاد شهوت غیر اختیاری او که رجولیت هم کامل دی دا اسم منافی د عصمت سره دی او تقوا سره او کاملینو تمره ادامه د نظر غلط سوچونه غلط فکرونه دا ګناه ده او دا پیغمبر مبارک فور متحد تاکہ عملی بات جن اللہ کو پیغمبر کے جو مت پتہ ولگی اور فورا دیم ویلشوا اڑو خبر به پټه پرې خو دی تو کیسه خبر ہے لیکن فورا نے خبر اخطار اذا ما تبغي کی تاسو ته به دي شي ذوق سره بس انشاء وسیله سماج مشوا مسائل کے واسطه وسوسه د ګناه نه مسائل وسوسه د ګناه غیر اختیاری ګناه نه دا کاملی رو تبرازی بے ابتدا معلوم شو دا پردے امام بنگے لکه خدا دا شیطان په صورت کې رحمت مسئله کی نو خدای له پکار کې دا پردے امام دا دې بل مسئله معلوم شو او بل علاج د وسوسه د توخم علاج د وسوسه د توخم چې خپل بیبي سره جما وکړه بعد خلک وایي هغه خو سپینه او زما دا خو توره ده که سپینه ده که توره ده کټوی یې وایي څه دې پکې دې کې څه دا فضول خبرې ده ورپسې شه وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دا رمی مستد دا کټوی نه مراد زما دا چې په یو کټوی کې پخلی کوي که کټوی د فکري توره ده او که خلک ته چې پاکه ده نو یو شان پکې غوښه پخېږي تاسو بل طرف ته ذهن لاړئ تاسو خوړلو ورپسې حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب هشام بن متفرد دی ها وهشام بن ابي عبد الله وصاحب الاستواء هو هشام بن صبر ابو عبد الله كنيا ها باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. ابن مسعود میں دارمی کرے ہاں وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمود بن غيلان كتير نضر بن شميل محمد بن عمر دير شبه السقراوي دي ابو سلمة دير لي تراويان كل دير شبه دي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لو كنت آمرا احدا حکم کون کے یو کستا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها سجدر تعظیم پر
अलग सच्चे तालीम और सच्चे इबादत के में फर्क करे बताओ लगे कि सच्चे तालीम हम तो मोहम्मद के ममनू था अगर कम खरु له سجدا يوسف عليه السلام له او يا اسجدوا لآدم सच्चे तालीमी वा और ममनू का खत्म शवे दा और बस ऐसा وفي الباب عن معاذ بن جبل तिरमिज़ी इब्न माजा के मुआज़ इब्न जबल सुराक़ इब्न मालिक तबरानी मौजम कबीर के आयशा मुस्नद अहमद के इब्न अब्बास मुस्नद बज़्ज़ार के अब्दुल्ला इब्न अबी औफा मुस्नद अहमद के तलक़ इब्न अली तिरमिज़ी के उम्म सलमा तिरमिज़ी के अनस मुस्नद अहमद के इब्न उमर तिरमिज़ी के और बस ऐसा أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن قريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو وربان متفرد شبه وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر قيس بن طلب العالمين دا حديث ما كان شبه ده مسعود ذكر के हां دا سند جل راوي الثقات हां قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل دعا زوجته يوصلق بل اخذ لحاجته وراتنا جمالا فلتأته ولد راش وين كانت على التنور اگر کا پتہ ہوتا او کہتے ہیں کہ التنور ہے سوزی پتہ نور مثلا ٹٹر سوزی کا دیشی بخا ڈوڑے سوزی او دے خدای والے لگیا دے سوزی کی تو ڈوڑے خدای خپل ملکیت ته ہدایت شي کیا और बस ऐसा ये ड्रामा ये तो मसली मालूम नहीं ये उधर से दरवाजे के मार बोले से तक तनु दरवाजे खराब पड़े नस्बे तो तनु ना पड़े तो नस्बे पर तनु पड़े बाकी ना ऐसे बखबर अव्वल जमा हद तजावज दे दो ये मत मसला मालूम अशवा और बस ऐसा मौलाना से قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن لو انتهى خرج وتحتاج سبق ما है नहीं ظالمان تابع ابي نصر عن موسى بن الحميري عن ام سلمة موسى بن الحميري حافظ ابن حجر الثقاتون شبته امه مولى مجهول لها وذلك سند البخاري مسلم के इस्तेहा और बस ऐसा ايما امراه قالت وزوجها انا اول دخلت الجنه هذا حديث حسن قريب بابا عمدہ مصابر पे متفرد थे उसने वही हक तमर ए जो हुकूक जानबैन नदी करे शबते हां قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن سليمان محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم للنساء اخلاقيات عائشہ ترمذی کے ابن عباس ابن ماجہ کے شبہ حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين بن علي جوفي عن زاد عن شبيب بن غرقد عن سليمان راويات الدرش بن خان دول صحت مرتبه عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال حدثني ابي رضي الله تعالى عنه انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه التصميم الويل لها فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال الا واوصوا بالنساء كانت فانه واستوصوا تاسو خير ورسول خذوتا فانهن عوانم العانيتن قيدين عندكم سبت بدي بلاك بريدي غريبت نشي كده بريدي نشيته شابته الا ياتين بفاحشة مبينة غير ذلك شيء استيصاب الخير دي واضربوهن ضربا غير مبارك وبيفاجئوهن في المضاجع شابته لا تبغوا عليهن سبيلا الا ان ضربا غير مبرح وما يقولوا بمواضع الزينة بيننا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا حقهن عليهم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن هذا حديث حسن صحيح ومعنى قول عوالم عندكم يعني اسماء بيتكم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.